اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء كرجتاو طلاق ورك خذوتا فبلغنا أجلهن أنو أغي ورسيدي أغخبلو نيتوتا يعني تبادل عدتي بورش فلا تعذروهن أنو ممنا كوي أغي لرا أن ينكحنا أزواجهن تغيب نكاكي خاوندان خپل يعني بل خاوند سره نکاح کوي کوي په دغه بیا خپل اختیار دی. اذا ترادو کړه دي خوشاله بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په نیکه طریقې سره ورسوره بار الله تعالی بار بار وایي چې ګوره په جائز طریقې سره په نیکه طریقې سره په خپل طریقې ذالک یعذ به او دغه رنګ واعظ کولی شي په دې احکام سره من کان منکم هغه څوک چې وستا سونه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ د قیامت ذالکم اسکارکم دا خبره ډیره پاکیزه رستاو د پاره واطهر او ډیره پاکه ده. اسکا و دا اطهر دوړ یو معنا ده. نو دا خبره انتهایی زیاته پاک او صفا رستاو د پاره والله یعلم الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن دا اوس بل حکم دی مسله د رضاعت اولاد ته پي ورکول. والوالدات او مېندې چې دی يرضعن اولادهن دی په پي ورکي اولاد خپل ته حولین کاملین کلونه دوا مکمل لمن اراده د پاره دا غچا چې اراده لري ايو تم الرضاعه چې پوره کی هغه پي ورکول. وعلى المولود له او په پلار باندې رزقهن اغا جاما جوړا خرچا د دې زنانو دا وکسوتهن رزق ډوډۍ د دې دا خوراک سکاک د دې او جامې د دې بالمعروف په خپل طریقې سره. دا یعنی هغه خزه چې دغه اولاد پیدا شو او خان طلاق ورکړي دي نو چې دې دا خزه د اولاد لپاره ورکړي نو دې ورله خرچ ورکړي خیال به ساتي. لا تکلف نفس تکلیف کې باندې شي چولې یو نفس یو انسان الا وسعها مگر په اندازه طاقت ده. لا تضار والد ضرر باندې شي ورکولې تکلیف باندې شي ورکولې مور ته به ولدها په اولاد دا غي باندې چې خدای طلاق شوی هم ده او بیا مو دوی نه ما وړول په ورکه نو دا تکلیف باندې شي ورکول. ولا مولود له او نه پلار تا به ولدی په اولاد د باندې و دا خو طلاق شوی خزره ار چې ورکه پیدا شنه عدت ختم شو خو سا ماشوم دی د مور په مړه سوځي د پلار په مړه سوځي نو دا پلار ورته وي د تعالی خیر تنخوا در کومه خو ته زما دا بچی ساته بچی ساته یا بچی ساته نو دا خزه هم زیاتې نه کوي او دا خاون چې خاون دی خوښ نه دی خو دی هم زیاتې نه کوي. وعلى الوارث اوس کچره دا پلارې مړ شو په دغه دوران کې اداغه د مرګ نه وروسته دا ماشوم پیدا شو نو وعلى الوارث نو پاغه میراث اړون کې د دې ماشوم د پلار مثل ذالک په مثل د دغه باندې خرچ ورکول. فإن اراد فصالا کچره دا مور او پلار اراده لري فصالا د جدا کولو د ماشوم د پيونه عن طراد منهما پرزاد دې دوړو وتشاور اف مشورې سره فلا جناح علیهما نشتر ګنا پرې دوړو باندې. دا حکم خو بیا عام دی دو کال د ماشوم برابر شو او د پيونه جدا کوي یا ماشوم صحت خري دا غیر مخکې جدا کوي نو دا اختیار دی درشته نشتر ګنا پرې دوړو باندې. وان اردتم او که تاسو اراده لرئ ان تسترضعوا چې تاسو یو رضاعی مور تاسو طلب د پيو وکي اولادکم د اولاد خپل سره اولاد د پاره د پيو طلبداري چې یو زنانه ده دغه سره بل ماشوم په غیږ دی او دی ورته وی چې ته زمونږ د ماشوم لوم پي ورکوه نو فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې. اذا سلمتم ما آتیتم اذا سلمتم کله چې تاسو اوس پاره ما
هغه آتیتم بالمعروف چې تاسو راتلل کوئ په نیکه طریقه سره. یعنی څه مطلب هغه زنانه د تاسو کوم تنخواه وغیره مقرر کړئ او تاسو هغه هغې له ورکوئ د دې ماشوم د پیو په عوض کې، نو په دې کې څه ګناه نشته. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشکه الله تعالی بما تعملون بصیر هغه اعمالو چې کوئ تاسو الله لیدونکی. والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې هغه وفات شي ستاسو نه، خاوند وفات شي، ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې یتربصن دي به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو 4 اشهر و10 څلور میاشتې او 10 ورځې. دا چې خاوند وفات شي دغه ښځې عدت دی. فاذا بلغنا اجلهن نو کله چې ورسېږي دغه زنانه اجلهن نیټو خپلو ته فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې فیما فعلنا په هغه کې چې کوي دا زنانه فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې بالمعروف په نیکه طریقه سره. یعنی عدت یې ختم کې څلور میاشتې 10 ورځې او په خېټه باندې امید وغیره نشته، نو بیا د هغې خوښه ده بس دار د خپل خاوند نه آزاده شوه. که دغه کور کې اوسېږي خپلو بچو سره، اگه بچی یې مثال په طور نه وي نو که بیا بل خاوند کوي د هغې بیا خوښه ده، او که بچی یې وي هم بل خاوند کوي نو څه ګناه پکې نشته. والله الله تعالی بما تعملون په هغه کارونو باندې چې کوئ تاسو خبیر خبردار دی. فلا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې فیما عرضتم به من خدمت النساء فیما په هغه کې عرضتم به چې تاسو تعریض کوئ په هغې سره، یعنی اشارتن وایئ تاسو یو خبره دغه زنانو ته من خدمت النساء د پیغام ورکولو د نکاح دغه ښځو ته، او اکننتم فی انفسکم یا پټ ساتئ تاسو دغه راز فی انفسکم په زړونو خپلو کې. یعنی یو زنانه ده چې د هغې خاوند وفات شو، د هغې عدت ختم شو، نو هغې رشته دارو کې داسې څوک هغه ورته د نکاح پیغام ورکوي په خبرو کې اشارتن، یا تاسو په خپل زړه کې کومه خبره پټه ساتلې ده چې عدت یې ختم شو هغې ته یې ووایه، نو که چېرې د هغې خوښه وي خو نکاح به وکړي، که د هغې خوښه نه وي نو بس پاتې به شي. علم الله الله تعالی ته معلومه ده انکم چې بېشکه تاسو ستذکرونهن زر ده چې تاسو به یاد دهاني ورکوئ تاسو دې ښځو ته، ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعدې مه کوئ د هغې سره سرا په پټه سره. عدت لا ختم نه دی او تو سره پټې وعدې کوئ، انو یا د هغې نه وعدې اخلئ یو بل سره وعدې کوئ، نو داسې نه دي پکار. الا ان تقولو مگر دا چې ووایئ تاسو قولا معروفه هغه وینا ښکلې، ولا تعظموا عقدة النکاح او تاسو قصد مه کوئ د تړلو د نکاح حتی یبلغ الکتاب تر دې پورې چې ورسېږي هغه وخت د کتاب نه مراد هغه وخت اجله نیټې خپلې ته، تر دې پورې چې ورسېږي هغه عدت اجله خپلې نیټې ته. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشکه الله تعالی یعلم پوهېږي ما فی انفسکم هغه چې په زړونو ستاسو کې دي فاحذروه نو ځان بچ کړئ تاسو، یا تاسو فاحذروه تاسو ځان بچ کړئ د نافرمانۍ د الله. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشکه الله تعالی غفور حلیم بخون کې دی او حلم والا دی، صبر والا ذات دی.